ته به کارونه وسي یا به نه وسي یا اختلاف چې موږ ښه یو یا په اقتدار چې موږ ښه یو ډېر لوی پیچیده پوینټ د عزتمندو ډېر دا کریډټ صرف لکه مروت ته میلاو ده چې موږ په اختلاف چې هم یو او په اقتدار چې هم یو اوس موږ کار پېږه چې څوره سلی و او په اقتدار چې مو څوره کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان مروت د مروت کمیونټي اواز پیج سره مخاطب ده. قدرمنو څرنګه تاسو ته پته ده چې د لکي مروت د خیبر پښتونخوا او د پاسپندګي په لیاز باندې ډېره لوی پاسپنده به شمارېدله، خو عزتمندو د دې پاسپندګي ختمولو چې موږ ډیپینډ صرف په پالیټیشن باندې ورچولی و چې دې پاسپندګي به سیاستدان ختموي. نو قدرمنو نن به موږ د لکي مروت په سیاست باندې وږغېږو. جناب انجینیر احسان الله خان مروت صاحب چې سماجي کارکن نامي ګرامي شخصیت ته او د آل مروت کوارټ ډویژن چې کوم صدر هم ده. نو قدرمنو د لکي مروت داسې وسیله ده چې موږ به دې خوشقسمتي یا بدقسمتي خوشقسمتي به ورته ووایو چې په مرکزي حکومت چې دوی صده او په حزبي اختلاف چې هم دو دي. که صوبایي لیول ته وګورې بیا موږ پاکستان تحریک انصاف منسټریګانې تېرې کړي دي، که بیا اوس مرکزي موجوده وګورې بیا موږ بر سره اقتدار پالټۍ دلته موږ وفاقي منسټر هم دی لکي مروت ته اف آر نه لرو، ایم این اے صاحب مو هم دی پی ډي ایم چې شامل کسته. خبره د کارو ده، خبره د پرفارمنس ده چې آیا موږ ته به کارونه وسي یا به نه وسي یا اختلاف چې موږ ښه یو یا په اقتدار چې موږ ښه یو ډېر لوی پیچیده پوینټ د عزتمندو ډېر دا کریډټ صرف لکي مروت ته میلاو ده چې موږ په حزبي اختلاف چې هم یو او په اقتدار چې هم یو اوس موږ کار پېږه چې څوره سلی و او په اقتدار چې مو څوره کېږي. نو دې په حوالې سره عزتمندو راځو. احسان الله خان صاحب لکي مروت زه به خوشقسمته ضلع ورته ووایم چې موږ په اختلاف چې یو او په اقتدار چې یو. نو کارو په لیاز باندې تا ته مخکې تېر شسلی دي یا به اوس څوره پر امید یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو فرمان خان مروت کمیونټي اواز تاسو ډېر شکریا چې تاسو موږ خپل موقف خلکو ته کنوي کولو کوشش وکړو. بالکل څرنګه تاسو ته پته ده چې و د موږ په وفاق چې کوم موږ ایم این اے ده مولانا انور صاحب په پی ډي ایم ګورنمنټ چې ده او پی ډي ایم نن سبا په ګورنمنټ چې ده ښه یو سټرانګ ګورنمنټ ده. که بیا موږ هلته راشو یا هلته موږ په هغه چې یو په اپوزیشن چې یو موږ 3 ایم پي ایس چې دي په اپوزیشن چې دي یو ایم پي ای مو چې ده هغه مطلب اپوزیشن چې وبوله هشام خان ده، یو ایم پي ای په ګورنمنټ چې ده او په وفاق چې موږ ایم این اے مطلب په وفاق چې موږ په ګورنمنټ چې یو کمپیریزن وکړي د ورک کمپیریزن وکړي د پی ټي آی ګورنمنټ او د اوس پی ډي ایم ګورنمنټ چې کته یو هغه وکړي. نو زه به وایم چې پی ټي ایم ګورنمنټ چې د موږ وفاق طرف نه خو اوسه پورې موږ ته د لکي مروت چې ایون چې 1 روپۍ نه داخلي مطلب دا چې لکي مروت په پی ډي ایم ګورنمنټ چې تھرو آؤٹ د آل اګنور ده. په پی ټي آی ګورنمنټ چې کې پی ته بزرای سو موږ 2 ایم پی ایس چې دی جمعیت نه دی چې دا ډاکټر هشام دا پی ټي آی نه ده. نو هغه چې دا تقریبا اکارډینګ ټو هیم 13 ارب روپۍ دلته راوړي دي. خو اوس بهرحال هغه فنډ چې دا لګیا چې کار شروع ده چې چېرته فنډ اوس وربند کړی ده چې هشام خان 13 ارب روپۍ اکارډینګ ټو هیم دا راوایسي په پراوینشل ګورنمنټ چې آیا مرکزي حکومت چې به دا کسان دعوې خو ډېرې زیاتې ولې پی ډي ایم والو چې موږ حکومت راشي دو په دوره په تلې باندې دا قوم ته پوره پرېوځي که درواغو ته به لاړه شي خبره نه. پی ډي ایم خو اوسه پورې د لکي مروت ته 2 روپۍ کار نه ده کړی. د لکي مروت ضلع بالکل یو داسې کله کله موږ چې ګورو چې بالکل یو محرومه ضلع ده، نه زموږ روډس ته ده، نه زموږ بس ته دي، نه زموږ سکولینګ سیسټم بالکل زیرو ده، موږ هاسپیټل نظام بالکل زیرو ده، نه په ویلیج سطح باندې موږ سره هاسپیټل سټنډرډ کوالټي هسپتال چې ته ورته ووایې، نه موږ سره په یو سی سطح باندې سره، نه موږ سره په تحصیل سطح باندې سره، نه موږ سره په ډسټرکټ سطح باندې ده. تاسو میډیا همیشه زه ګورم تاسو ماشاءالله ډېر ښه کار کوئ د مروت کمیونټي هسپتال خپله پرسنلي ما زه تاسو نه ډېر خوشحاله ځم تاسو ګورم. خو افسوس خبره ده چې موږ ضلعې ته همیشه کارونه سړي دي، انډیویجول کارونه سړي دي، د شخصیت کارونه سړي دي. موږ بدقسمتي ده فرمان خان چې ته سوچ وکړه د موږ ضلعې ته وزیر اعلی نه رادرومي. سر جی سوال دا ده وفاقي ګورنمنټ خو به زه ناکام تصور کړم فی الحال لکه مروت دپاره ځکه چې اول دا وادي مهنګایي ولله بالکل مهنګایي هغه اګنور یې کړله
دو په داوله بیانیه دو داوله چې موږ د منګای خلاف مارچونه کوو ا خبره لاړله دوم نمبر چې مې بل وجه ډیر دوکر ته ورسیو لیډر په جی ان ان باندې ویلا چې د فیټ اف نګری لیست چر وتلا د پاکستان دا د اسحاق ډار په کاوي شو باندې دا څومره درواغ دي یو مې دا څومره درواغ دي ګری لیست خو ته چر باسلای 2018 2022 په پرفارمنس په منچ پرفارمنس کنسیډر کړای دا خو اند ریکارډ شان پراته دي یو چې دومره یو قوم سره یو سړی درواغ وایي نو تا څه کله دینه به کارو ته وکو زولرم ورا فرمان خان ته خبره سیدا ګریلیس نه صرف د اسحاق ډار خو تقریبا یو میاس نه ګری دی چې عمران خان یو چې دا سټیپس اخیستی وو تقریبا 80% هغه د شی باندې کار کړه یو حقیقت خبره وکړو دروغ نه وایو عمران خان زه اپریشیټ کوم چې یو یو تقریبا 80% کار کړه ایغه نه بعد چې کوم هغه بل اسماعیل کوم ایغه ډیر شو چې سټیپ واخیستل نو دی آی ایم ایف چې کوم ریکوایرمنٹ او کوم کنډیشن وادو پورا کړو نو پاکستان ګریلیست نه وته زبر سم یو د خپل ډیسټریکټ خبره ته زرا سم چې موږ ډیسټریکټ ولې غدا اته اوس په پته چې سوره پورې زدا ته ګارانټي سره وایا سوره پورې علي امین خان سره موږ انډرسټینډینګ نه سیټ سلای نو جو سیټ اپ تا یو هولډ د پپاټای چې حقیقت خبره وکړو نو چې چوره پورې ایغه نه خوړه لګي مروت چې نه کار کیږي سر جی ډار خبره نه ده ګوره لکه مروت پاکستان تحریک انصاف علي امین خان ته څوره پروتوکول ورک په کار خدای چې به دیو جلسه موږ ولالته وکي نو دا تضاد نه ده په کار پالټي چې تحریک انصاف یو ده هر ورکر کا محبت کوي پاکستان تحریک انصاف تر په سړی کنه ډیپند نه ده جی فرمان خان مروت کمیونټي پلیټ فارم پر دا خبره کوم چې موږ ار مشر ار پارټي د پی ټی آی ټول زو چور عدالت تنظیم مشران دي کابینټ سي دي زدا چیلنج کوم چې د په لګي مروت ته وزیر اعلی وزټ وکي تقریبا 10 سالو چې وزیر اعلی لګي تنه راځي ول یو ډیسټریکټ ته موږ سره درې ایم پیز دي موږ سره ایم ان ای دا او بدقسمتي دا چې موږ درې ایم پی چې دی جمعیت نه دی یو پی ټی آی وزیر اعظم برای سي مشکله ده وزیر اعظم نصیرت لای چوره پورې ته ګوره مولانا انور صاحب ته اسمبلی چې موقع نه ورکوي څوک خبرې نه کوي چې بیا 5 منټه ورسي بدقسمتي ده چې هلته به د اسلام خبرې کوي هلته د تبلیغ خبرې کوي یار اسلام موږ مسلمانان یو دلته د موږ الف د موږ هغه کم ریکوایرمنٹ دی چې اسمبلی ته آل مسلمان پاکستان اسلامي جمهوریت هغه باندې جوړ سره ده خو موږ ایم ان ای صاحب بجای دا چې یو سیټ نه ولای دا الته مسلې کوي فند خو ډیر او دلته به یو دلته راغله منسټران دي سره فاقي منسټر سره موجود دي فرمان خان او فاقي منسټر موږ سره ستدي خو د ډي خان تعلق ساتي مولانا فضل الرحمن صاحب ما پر ریسپیکټډ دی یو مشر دا خو ادا نه غوړي چې په لکی مروت چې د ترقی وسی ځکه چې ادي لکی مروت راتلګ دو خپل کله د عبد الخیل تبا خطات سره کوم غاړي دا ته چیلنج درکم عبد الخیل ته غاړي ته بوته دور سګي دور ان ډیولپ ایریا دا نو ان نه غوړي پاتې سو ډي خان چې اونلی نن سبا په موږ منسټری یو بنو ډي خان صرف دا دوا ډیسټریکټ ته یو فوکس نو دا چې په موږ لکه مارو ډیولپمنٹ باندې دا مطلب دا فوکس نشته ده به بعد عوام ولې غبو کی ته ټرست لکه مروت سره به یو دا خلکو مشوره ورکم چې همیشه اسمبلی ته خلک لرو چې یو ډیګنیټي یو ایجوکیشن یو سټیټس چې آلته اسمبلی چې خبره کوي سي ګوره سلیم سیف الله وز خبره درته حکم یا انور سیف الله خان خبره درته حکم یا بامان سیف الله خان اګه په اسمبلی چې کني هغه ته خدای پاک یو ریسپیکټ ور د ټول پاکستان عزت کیته ته نو کدا سي سړی موږ اسمبلی ته ولرو ټول موږ ووټ ورکو نو اګ بتا ته فند خو نه را بتا ته یو ډیر غټ اگر پروجیکټ سری ته شام خو دو لو لیول باندې د کی پی ام پی احسان خان میدان جوړ سوای دا غزا دا میدان تیر حکومتوبه دا ویلا چې پاکستان تحریک انصاف نه آل دا کارونه ډیر نه کوي شام خان بیانیه دا چې 13 ارب روپے مې دې ته راوړلې پی ډی ایم ته موقع ده وفاقي منسټران دي په مرکز چې حکومت ته پی ډی ایم صدارت دوته ملاو ده اوس لکه مروت پته به ولګي دا ګوړه دا میدان غزا میدان لیبه ده چې کچېری شام خان ورشاري وکړلې خدا ټول مروت به وویني چې واقعي سره دی ور وکړلې الانکه په کار ده د میډیا اکټیویسټ یو درخواست کوم چې اوس د خدمت موقع ده اوس بالکل موږ شادي خان صاحب سینیئر صحافي ده هوای چې دا هر سړی ته په کار چې خدمت موقع درچې خدای نو ته خدمت د کوم موقع هر سړی ته دا په کار ده او دا هوګه میدان د خلکو ته مخ شي پریوزي چې شام خان ډېر کړي ولې ک پی ډی ایم ډېر وکړي خلا په کمینګ الیکشن چې با د خلکو ته پته ولګي د کینډیډیټس ته پته ولګي او خلک به همیشه ان شاء الله خلک به صحیح فیصله کوي احسان خان بل بیانیه روانه ده فیسبوک باندې چلیږي چې څوره بدا مطلب دا صحیح غلطه وي وای چې ملکان نور اسلام خان وای چې پاکستان تحریک انصاف چې
متوقع ده بار بار موږ دا بار وینو که نه څه کال دی که د اعلان د پاکستان تحریک انصاف چې وکړو نو بل طرف ته موږ مضبوط چې کوم سیف الله برادران دي هغه به څه ترتیب الیکشن په حوالې سره بالکل به گشت په ملاقات سلای دا غومات ز سورس دي اول خو دا وایم چې کدا تحریک انصاف ته لړ سي اول خو ماته نه لګي چې تحریک انصاف کوم د لګي ماروا ډیسټریکټ خلک دي اب ایکسپټ نه کی ایکسپټ نه کی بیا مختن کی کبه دوسی همیشه تاسو ګورو چرنګ دوی شام خان سره دو خپل منځ یو کلیش تا چې بار نه یو تن راولي حالانکه اول غودین کو خپل سړی د چکل سړی کو سړی ته ریسپیکټ ورکې نو پس به تا خلک عزت کوي نو رئیس دا څنګه سلیم لاله راغله او تاسو ته په مخه ته دو دی رئیس لار دي سي هر سړی یو خپل نظریه ده یو سوچ ده یو ووټ ده سلیم لاله نو 10000 ووټ خو یو بالکل سلیم لاله خسته ووټ ګورای پارټي چې کوم تحریک انصاف ووټ او ته ملوتلو دا تحریک انصاف ته غډیږي تحریک انصاف ته غډیږي خو ماته نه لګیږي چې بیا خو با چې کوم د بل ورور د ایکس ایم پی نو سلیم خان هغه ټیکټ غواړي نو هغه ټیکټ غواړي نو دوه ووټ ډیسټریبیوټ سي فائدہ و به موږ پارټي ته رسي نه سر موږ سوال دا کوو چې خانان به مطلب دا چې بیا لکه میر الیکشن لړاو کو داسې به آزاد لړاو کیږي کا څه امید نه بالکل تا کوم خبر وکړه پولیټکس کې دي سیاست چې کمپرمایز ٹھیک شو نو دا اوس موږ سره چې موږ کوم هغه دا خبره ده چې اوس خدمت ټیم ده نو موږ وایو چې خانانو نه د پاکستان تحریک انصاف را دا لاړل ایګه سره دا ګټسل نو تاسو خل د ما خو زه دا وایم چې دوه بیا د آزاد لړاوي دي څه طریقه ته ګوره سوشل میډیا باندې تر خبرې بتاو سر اوس پورې موږ اکچولی د خبرانده سره چې کمینګ الیکشن رنځ سی ګوره ار الیکشن چې جوړ توړ کیږي څنګه اوس پی ډی ایم ته ګوره 11 پارټیانه په خپل مفاداتو پر خپل یو سټریټ جوړه کړې ده نو ان شاء الله کمینګ الیکشن ته چې نږدې سی موږ به یو خپل مشرانو به یو پالیسی یو خپل بیا ګډ جوړ به زدا استاد نه سو ویل چې موږ بازار لړو یا چې پارټی نه ته سیاست روزه بعد بدلیږي کنه سر جی مسله مین اصل چې دادا چې پی ډی ایم کچېره د کچرنګ ناکام روان ده چې لکی مروت لپاره یو میگا پروجیکټ دوه نو کو په کار خدا ولا چې لکی مروت ته زیات توجه ورولای ځکه چې نن په خیبر پختونخوا چې دوه درې ایم پی ګان موږ نه دي ایم ان ای موږ نه ده منسټرال موږ نه دي لکی مروت ته ورولای خدا خو دا سه وکړه چې دو بکار نو کی عوام چې ریټرس کوي وس تعلیم راغی بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف ته خانان دي که هغه ایګه تا ورګټ سن خانان خو به ګوشي دی پاته کیږي اور فرمان خان پی ڈی ایم صرف دی گورنمنٹ پوری پی ڈی ایم دا دینا بعد بدا ختم سی ٹھیک شو دا چې دانه وداوت کمینګ الیکشن چې پی ڈی ایم یو پی ڈی ایم خو پی ڈی ایم په پی ڈی ایم باندې په خیبر پختونخوا چې یو سیټ نو وګاټو اچھا وته جلاس بیا بیا سرنګ لګګټي دوه بالکل بجدا یوي ما امید ده بالکل تا خبره صحیح ده ګوره دلته موږ لکه مروت چې شخصیت ورته دا خبره به ایکسپټ کړي نو موږ خدانانو یو خپل ورته د جمعیت یو خپل ووټ تا منو د تحریک انصاف یو چې حد پورې ووټ تا نېشنل پارټي چې حد پورې ووټ تا په جمعیت علماء اسلام اوس ووټ نو چې په ټول خیبر پختونخوا چې پڼ کړ بالکل ووټ است د جمعیت ګورا خو ماته تا ویل چې جمعیت یو خپل ووټ تا خدا سي موږ خدانانو چې ور د جمعیت موږ خدانانو سوال می خانانو ول نه دا کړای خانانو خو په میار چې جواب تکړه چې ووټ ټول وګاټ زه د خانانو سوال نه کوم چې پی ڈی ایم چې لکه جمعیت علماء اسلام شامل ده دا خو یو سیټ ته واچوا او بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف ته نو من چې موږ په لکه مروت چې خانان دي او تحریک انصاف ته چې تحریک انصاف کله فیصله کړی او نو موږ مشرانو ته غوارو پاور وارو اشفاق خان ته ټیکټ چا ورو د موږ خاندانانو وارو ټیکسلا اشفاق خان پیپل پارټي نه نظیم الله اشفاق خان چا په خانان پاکستان تحریک انصاف یو ټیکټ ورو بالکل ګوري غسر اعلانس وو یغه سره اتحاد او پرس خټک صاحب سره تاسو پېښور یو پریس کانفرنس کړه اعلانس ګرند او پریس کانفرنس کړه نو آلتا د سلیم سیف الله خان ته د مشري وارو یغه ایم ان ای سیټ غتا ورکو ایم پی ول جوهر خان ته ورکو جوهر خان سره معین سیف الله خان سره خپل کمپاین ته تل 24 غنټه کمپاین چې سلیم خان اوس بیا غنسو سره په سیاست چې اپ ډاون راځي چې ګلی شکوي راځي او سلیم سیف الله چې کوم علاقه ته د عمران خان سره هغه پرس خټک سره هغه کمټمنټ دي او بهرحال بیا ان شاء الله چې روان هغه ته د مردا امید ده چې ان شاء الله بیا ورځي څنګه ټیکټ دې تا وره ور اشفاق خان ته ټیکټ چا ورو هشام خان ته ټیکټ چا هشام خان خو شاته تراله پی ټی آی تراله نو جی سپورټ خانانو کړای دا خانان یو بهترین خاندان دلته پروت تا ډیر وخت را سیاست کوي ډیر کارونه خلکو ته کړی دي سوال دی موږ پالټای کو چې پاکستان تحریک انصاف نور اسلام خان رګټ کی
نو پاکستان تحریک انصاف چې خو به ذات خانانو اعلان خو نسته را کنه ټیک تاغه بیا ای ملګری بیا ای په دې تر باندې بکیږي نو څو امید ده چې پاکستان تحریک انصاف نه مدو ټیکټ ملاو کی ځانته بالکل ګوره فرمان خان یو شاید دلته زه کلیر کوم خاندانانو ته د پارټۍ ضرورت نشته پارټۍ ته د خاندانانو ضرورت ته خان همیشه دا وایي خان ګوره آزاد راو کړي دواړه ټیکټ کړي د نورنګ ولې ګټله او دغه ولې ګټله به داسې پیپل نه درېدل فیل څه ګوره د الیکشن چې دا یو روخي عوام یو کارکردګي عوام یو ټرسټ نو زه دا وایم چې انشاءالله که موږ مشران ووایو چې تحریک انصاف نه دی موږ الیکشن لړاو کړو نو ته به ټیکټ میلاویږي که ووایو چې موږ ته د پي 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 نه میلاو سي ابو خوشیږي انور سیف الله اوس ایگزیکټیو ممبر ده که ووایو چې مسلم لیگ نون نه دی موږ ته میلاو سي که ووایو تحریک انصاف نه هرې پارټۍ نه کیدای سي مې کیدای سي جمعیت دو سره ګډ جوړ توړو کی ګوره سیاست خو یو حرف اخر نه ده کنه یو کمپرومایز دا یو انډرسټینډینګ ده نو اب ته سچویشن ته ګوره موقع ته وګوره اب لا ټیم ته اوس فی الحال موږ خدمت ټیم دا لا الیکشن ته ټیم پاته دا ټول د دا وایي چې راو تاسو د لګي مراد پر چوکو اب شاته خبرې کې چوک زم دی او ژوندۍ او ان شاء الله بیا تاسو ته پته ولګي ډیره مننه عزتمندو احسان خان مروت صاحب مشترک پلیان و یقینا د لکه مروت خوش قسمتی ده چې موږ په مرکزی حکومت چې هم شامل یو اختلاف چې نو عزتمندو خبره د کارو ده غز او د میدان ده پی ډی ایم ته خدای موقع ورکړی دا چې غریب خلکو خدمت وکي لکه څرنګه شام خان چې وکړو نو داسې دوته په کار دي خانان دي قدرمن دي او چانه کېږي خپل درېږي آزاد درېږي پیپل پارټۍ نه خو ما په خیال چې سلمان خان صاحب مقابله به دوه وي پاکستان تحریک انصاف خانانو